تاسو سره سړي کار پس کوي موبایل دې بند کړه کار د خو مرګو مسله ده لګه څنګه مرګو مسله پیریانو مسله ده سره تاسو سره پیریان او جی پیریانو مسله ده بالکل دا استاد الله پیریان لګه دا پیریان دي بالکل جی ما سره دیوان دي حاجی دیوان پیژنې څه ته وایي دیوان غټ غټ سيزونه د غرونو کې زناوري ها تا لیدلې دي ما نه لیدلې ما ته دی الله نه خي خطا ته دی الله دا مثال تور کې چې اوس یو کس تعالی مریض راشي او مثال هغه یو منډرور یو 15 منټه صبر وکړو تعالی مریض راشي 15 منټه صبر وکړو درځو خپنش تعالی یو مریض راشي جی 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 طاقت پتا جادو دی جی دا د دې پانی کا کمال دی ستا کمال هونشتا زمال نشته بس دغه پانی تیار کیږي هغه ځکه ودرې خام دا د پانی کمال ستا په کې څه کمال زما سکار نشته موږ زمیدار خلک ځان له واخري به وسه پټی کې جنات تاسو څنګه غیر کړل چې تاسو سره مرګري شو کوم دا چې کوم تاسو دوه دا زما د مرګرو بغیر کړی ارسل چل شوی دی نه تاسو سره چې کوم دوه مرګري تعالی څنګه راغلی دا زد سکارو کنه حقیقت ته زپو ما بچلو یا الله توبه استغفر الله لاس ولړه کوي ته نشته څنګه غرت صلی الله ها کارونه کو پیرسه څنګه کارونه زما لاس ته په ونه لګو کنه اوس خدای دوی خو خر زما خو کنه ته په ما اسې ما باندې را پرې چې دیوال ته مې وای تو کوموندي نه ته دوی ته چې ما د دیوال ته وای کنه استا څنګه مرګري دي استا خبرم نه مانی نو دا خو زموږ مرګري خبره ولې نه مانی دا خو الله په حکم باندې هر کار کوي تاسو قران ویل دي نه دی ویل جی قران بالکل نه دی ویل صفه خبره وکړو دا دې سړی نه سو پیریان پاتې کړ دلته چانه د دې الګنا دو چار پیریان دې تا پاتې کړ په د پیریان نشته دا ورته ما وی ته ورته پزان پیریان راول چې د سړی حقیقت مونږ ته معلوم شي نو تا ته چا وی چې په د سلور پیریانو چا د سره پیریان په دنو دا هم تاسو سره ډرامه وکړه دوه کم در سره ولا ارس خو چې کول کنه خو مسله د دله چې کومه مسله وا نو هغه د کاغذ کې بالکل د یو لار نور بالکل صفاو دماته وی جادو مسله مې کراله د کاغذ کې نو ته به مې نه زبې مې نه کرانه له ځان لغزي کوړ تر د غي ذمہوار نه مله په د جنات رالل تاسو لری کړل سلور کسه د وجود نه تاسو سلور کسه لری کړل هغه مونږ څنګه چې تاسو مداریتوب کوی دي سي منګم کو څنګه چې تاسو خلک په دوکه ګیروي دي سي منګم تاسو اوا ګوره دا دوکه ده کنه مثال تا اوس د ته وی چې پتا سلور پیریانو ماته پاسول کنه ماته نه دي پاسول وي موږ تاسو سره پاتې کې مې پاتې کېږي ها او ما پیریانو درته وی مې پاتې کېږي کم دی پیریانو سلور کسوس شو هغه نشته سره اوس شو اوس تلی وی دي چرته وتلی خپل ځای کم ځای کې دی دا ارزه ته چلاړو وي تاسو سره پاتې کې مې خپل کاریگر لایا اب पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, चारसदा, कोहाड़ और बनू में एसी सर्विस, एसी इंस्टॉलेशन, एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर और एसी की खरीदो फरोख्त का प्रोफेशनल सर्विस का एक ही नाम खपल कारीगर। राब्ता नंबर 0336 415556। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानो कतुन को शाहिद खान शाहिद इमाम څنګه تاسو ته معلومه ده ز په خپل چینل باندې هغه خلک مخې ته راوړم کوم چې زمونږ او تاسو د عقیدو سره لوبې کوي مونږ او تاسو ته وهمونه راچی نو زما کوشش هم دی چې زه سره د ثبوت راځم او چې کله ما سره ثبوت نه کې اوس ډېر غلط کار کوي نو د بغیر ثبوت ز پچانو ورزما کتون کو پتر تر دا خلق زمونږ او تاسو د عقیدو سره لوبې کوي مونږ او تاسو ته وهمونه راچی حقیقت کې هیڅ هم نشته بس د دوی غرض یې پیسه ګټل جی دی په پراړو دوکا زما واستانه پیسه ګټي ځکه نن سبا وخت کې کده ګلکار سره دیاړي کې نو 700 روپے دیاړي ده که هر دیاړي کې نو 700 روپو نه زیات نشته او زری بشي او دغلتا چې دوی دا کمپنی یاد کې او کومه تجربه کم پراډ شروع کینو د یو کستا د 1000 نواله تر د 1 لک روپو پورې دوی په خپل پن کې مهارت لري دغه رقم پیسې د خلکو نه لوټ کوي بیا مختلف
طریقې استعمالي په هغه طریقو زمونږ او ستاسو د عقیدو سره لوبې کوي. نو زما کوشش هم دا دی زه چې څه کوم د الله د رضا دپاره کوم. زما معامله د رب سره ده. ما ته د خپل ځان د صفایانو ضرورت نشته چې زه دنیا ته خپلې صفایانې وکړم. ځکه زه چې څه کوم د الله د رضا دپاره کوم او پای کې ما سره الله پوره مرسته کوي. دغه کوم شروع کې لږ کلیپ تاسو وکتلو او دا سړی په بونیر چمیلا د کسونو مې دی په دغه ځای کې دی ناست دی او خلکو لا تقدیرونه بدلیږي د تعویض په ذریعه د ساخ په ذریعه او پراډو دوکه کوي صرف د یو څو روپو دپاره جي دا چې ځان له پیسه پیدا کړي او دلته کې بیا زموږ د خلکو جاهلیت دومره دی چې کله موږ ورشو نو دوی بیا وایي چېرې په تا باندې جادو کړی دی دا رنګ شکل دی په دې رنګ ده په دې قد ده غنم رنګ ده زنانه ده مختلف طریقې استعمالي نو د دغې د وجې نه زموږ په پښتنو کې بلا دشمنۍ جوړې شوي. داسې څه کیسونه شته دی خو بیا زموږ پښتانه اکثر د کیمرې نه ډډه کوي چې په دې ټیم کې 3-4 کیسونه داسې شته چې پای کې مړي شوي دي ورته ویلي چېرې ستا یور پتا جادو کړی دی او ستا د تره زوی پتا کړی دی او ستا ماما پتا کړی دا ټول پراډ او دوکه د حقیقت هېڅ هم نشته. څو ورځې مخکې به تاسو زموږ یو پروګرام کتلی چې په بونیر امبیلا کې موږ یو جادوګر سره مخ شوي او هغه په ګارنټۍ وی چې زه در باندې جادو کوم دا به وکړم هغه به وکړم. یقینا چې د هغې اوس څه د پاسه میاشت وشوله هېڅ هم ونه شو. بیا د هغې نه پس یو ویډیو کلیپ جاري کړو چې ته به راځې او زما په خپو برغړې او ما نه ته چینل وچلو په دې مې دله جادو کو بند مې کړو. دا ټول پراډ او دوکه ده. زه دغه ټولو جادوګرو ته وایم چې خپلې عقیدې درستې کوي مه کوئ د دې مسلمانانو سره دوکه د یو څو روپو دپاره خپل ایمان بچ کړئ جي. ځکه چې مرئ به او د مرګ نه پس واپس ژوندي کېږئ رب ته به مخامخ کېږئ نو هلته به څه جواب ورکوئ. دا پیسه خو ستاسو نه دلته پاتې ده دا پیسه تاسو ځان سره وړی نه شي. نو کوشش وکړئ جي خپل ایمانونه بچ کړئ او د دغې فریب نه پراډ نه دوکې نه ځان هم بچ کړئ او دې مسلمانانو لانجې مه ګورئ. کتونکو دې کې زیات تر مرګي مرضي بیا ډېر خلک بېهوشه کېږي د سر رګ کې یو مسلئ هغه بندېږي د رګ مسلئ جي داسې د معدې بوجي داسې زیاتر خلکو کې وهمي او دا خلک ستاسو نه د قرآن په نوم باندې بزنس کوي جي پراډ او دوکه کوي بل دم هم درله نه کوي ډایرکټ درته وي پتا جادو دی او بس دا د ابجدو حسابونه دي درلی کوي پراډ او دوکه ده ستاسو سره روانه ده. خپل وخت هم مه ضایع کوئ خپل مال هم مه ضایع کوئ خپل عزتونه هم مه ضایع کوئ هر څه په خپل ځان د خپل حفاظت وکئ. دا کم کلپ چې تاسو وکتل انشاءالله ډېر زر به دا پوره پروګرام د فریاد ټي وي 1 په شیشه باندې اپلوډ کېږي. کتونکو زما مقصد هم دی چې زه د خپلو مسلمانانو ورونو ته سره د ثبوت راشم د دې خلکو حقیقت خپلو مشرانو کشرانو همزولو تړوان دی کوم چې په دې کې حقیقت څه نشته. که بیا ما ته وګورې ما ته یې فایده څه ده ما ته یې فایده دا ده چې زه څه کوم د الله د رضا دپاره کوم او په هغه جان کې ما ته الله راکوي خو په دې جان چې کومه پیدا ده نو تشې دمکیانې کنځلې ځکه چې کوم خلک دغه عملیات کوي او کم خلک یې کوي او هغوی وایي چې دا سید نو هغوی الریډي زما دشمنان دي جي د هغوی د مړ کم او ژوندی کوم زه چې اکثر کال اوچت کوم یا واټساپ ګورم نو په هغې کې هم دغه پیغامات یې مړ کم او ژوندی کمه دلته دې وژنم هلته دې وژنم نو حقیقت هم دا دی چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی چې په کوم ګولۍ یا په کوم ټیم په کوم سیکنډ الله زما مرګ لیکلی نو د هغې نه یو سیکنډ مخکې وروسته نه شم کېدی. بهر حال د مرګ نه خو زه نه یېرېږم خو صرف دومره درته وایم چې دا زه دومره سختې دومره تکلیفات تېروم خپل ژوند مې په خطرو کې اچولی دی دپاره چېرې دا پروګرامونه تاسو وګورئ نو ستاسو سوچ بدل شي چې یاره دا ټول پراډ او دوکه د هغې باوجود هم چې زه بل پیر پسې ځم ثبوت دپاره او هلته کله موږ انکوایري کوو معلومات ترلاسه کوو نو هغه ته بیا دومره رشي نو زه هم لږ خفه شم چې یاره زما پروګرامونه خو د خپل قوم دپاره څه فایده نه ورکوي څه فایده یې ونه کړه. ما ته والا پته لګېده چې زه ورتم او هلته څوک هم نو هغه به بوز یې راغستی او ځان نه مچان شړل او البته څومره په فخر ماته وي چې موږ خو چا پسې کور ته نه ځو په خپله خلک راځي نو ګوره موږ به هم خپله اصلاح کوو چې یوازې هغوی خو ناست دي خو پراډیان دي خو ایمان بایللی دی هغوی خو د پیسو دپاره خپل ایمان بایللی دی خو پراډ کوي چې
موږ لم پکار د خپل اصلاح کو دا نه چې زما پروګرام ګوره غي نه خوندونه لې تاسو نه جی خوند دماغ لې پدې کې د خوند سنشتا دینا سجده کړو کې جی چې حقیقت سره دغه خلکو نه ډډو کوي دغه خلک فری دی جی دی کی حقیقت اسم نشتا دا تاسو ته وهمونه راچی دا اصل کې زمونږ د مال غل دی جی ډاکوان دي زمونږ استادونه پیسې وي پدې کې حقیقت سنشتا سوال لرته کو دغه قسم خلکو نه ډډو کوي دا ویډیو در سره د الله د رضا لپاره مخ کې شیر کړي چې نورونه مسلمانان یو ګوري وغه ته استفاده والی د دې سره ما شهید خان شهید اجازه ترا کوي د الله فامان